دا څومره لوی ظلم دی او دا خندا د خلکو دا د تیلو په مت کې چې کوم د خلکو سره په انصافي کېږي او ظلم چې تیل کله جنگ څه وخت لپاره بند شو تیل ارزان شو په بین الاقوامي مارکیټ کې نو دا یاران 2 هفتو پورې اوده پراته دې قیمتونه نه کمول او چې دوباره جنگ شروع شو او هلته روپۍ تیل ګران شي نو دې دلته 3 روپۍ ګران تاسو خپل د بجلی بل راواله او په بجلی په بل کې تاسو وګورئ چې څو قسمه ټیکسونه په تاسو باندې لګېدل انکم ټیکس سنټرل ایکسایز ډیوټي ایڈوانس انټرن ټیکس فکس چارجز بڑا ټیکسونه ما ورن سبا به کې خبر او پروسه به دلته بیا وکم او زه کولاو زکه کول شم زکه چې شکر الحمدلله زه فارم 47 والنیم زه فارم 47 والنیم زه د غلا په لار اسمبلی ته نیم تللی په ما نه چا احسان او مهرباني نشته لکه چې څنګه دا موجوده دي پښتونخوا کې بجلی پیدا کیږي او موږ په اوبو باندې ارزانه بجلی پیدا کوو او چې بیا موږ وایو چې یاره زموږ دا بجلی ارزانه نه موږ له ولې ګرانه راکوئ نو دا بجلی ته ستاسو نه ده ټول پاکستان ده چې موږ ورته وایو چې دا زموږ بجلی ده نو دا دلته دومره لوډ شیډینګ ولې کېږي وي تاسو د بجلی غلا کوئ نو بیا ته موږ یو تپوس کوو چې دا بجلی د ټول پاکستان ده نو دا وړه بیا تش ته پنجاب ولې دي دا غله بیا تش پنجاب ولې ده چې په بجلی باندې د ټول پاکستان حق دی او په ګیس باندې د ټول پاکستان حق دی په قول ستا نو اول خو په دې کې لږ ترمیم کوو ځکه چې آئین دا وایي قانون دا وایي اصول دا دي چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي لومبنی اختیار او حق په د هغې خلکو دی که زمونږ اختیار راغی او زمونږ وخت راغی په دې به لومبنی حق او اختیار د پښتنو بیا به پې درولو او بیا بجلی زما ته وایې چې د ټول ملک ده او چې کله زما په صوبه کې وړني او غلني نو بیا ته وینا دا اول د پنجاب دی او بیا د پښتنو ناروا ظلم او بې انصافي نن د دې صوبې سره لګیا دی مرکزی حکومت په حساب کتاب کې زما په خیال چې نه پښتانه شته او نه پښتونخوا صوبه شته